اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل وتدلوا بها الى الحکام لتأکلوا فریقا من اموال الناس بالاسم وانتم تعلمون. مخکې کې الله فرمایل چې د اعتکاف په حالت کې دا روزي ذکر وشو چې روزه دې ته وایي چې سړی د خروس کونه ځان ساتي تر سبا پورې. په دې کې د خواص روزه چې کوم دی ذکر کېږي. خواص روزه کې دا داخل دي چې د حرامو نه به مو ځان ساتي. نو داسې ووایي چې سابق بیان و امساک عن المحللات وفي الله لاحق بیان الامساک عن المحرمات. د محللاتو نه امساکو یو میاشت شهرن، وفي لاحق بیان الامساک عن المحرمات عمرن الى الموت. تر مرګ پورې به د حرامو نه روزه وي. حلالو نه یو میاشت روزه کوي او د حرامو نه عمر له روزه کوي. مخکې کې د دعا ذکرو. د دعا د قبولیت لپاره یو شرط خوړل د حلالو دی. نو دې کې د حلال خوراک ذکر کېږي چې حلال خورئ نو بس دعاګانې به چې کم دی قبلي کړي. نو اطب مطعمک تکون مستجاب الدعوتی. نبی علیہ السلام صاحب دی نبی قاسم ته وایي حلال خوراک کول دعاګانې به دې قبلي کړي. دا شپږم نمبر حکم دی فروع البیر کې د حرام مال نه ځان وساتئ. ولا تاکلوا اموالکم مخورئ خپل مالونه بینکم په خپل منځ کې بالباطل په باطلې طریقې سره د یو بل مال مخورئ. وتدلوا د عدب د فتاکلوا د لا د لاندې. ولا تدلوا رسول مکوئ. ادلاء خپل معنا الادلاء فی الاصل ارسال الدلو فی البیر. په کووي کې سړی بوکه ښکته ورځوړند کېږي. دلته معنا دا ده چې ولا تدلوا مه رسوئ بها مالونه الی الحکام حاکمانو ته په رشوت په رشوت کې. په رشوت کې پیسې مه ورکوئ حاکمانو ته. او یا داسې ووایي ولا تلقوا حکومتها الی الحکام. دا مالونه حاکمانو ته مه وړئ یا ردې فیصله مه وړئ حاکمانو چې په غلط یې نو عدالت ته کیس مه وړه. یا دا معنا ولا تلقوا بحکومت ولا تلقوا بها دا مالونه مه وړئ. ولا تلقوا حکومتها ردې فیصلې مه وړئ الی الحکام حاکمانو ته. لتاکلوا علام د عقوبت ورته وایي چې تاسو وخورئ بالتحاکم د تحاکم په وجه فریقا یو حصه من اموال الناس د خلکو د مال نه بالاسم په ګناه سره. رشوت ورکړئ او پردی مال وخورئ. داسې مه کوئ. وانتم تعلمون او حال ذلک تاسو ته پته انکم علی الباطل کې تاسو باطل په باطل باندې نو حاکمانو ته فیصلې مه وړئ. دا شپږم نمبر حکم شو. په سابق بیان صوم شهر رمضان وفيه بیان حکمت الاهل من حیث الصغر والکبر. مخکې کې رمضان روزه ذکر دی کې د میاشتو حکمت ذکر کېږي چې دا میاشت کله وړي شي او کله غټي شي. دا حکمت پکې سره نو حکمت پکې دا غره سره د روزې میاشو پیژنو. خلاصه د رکوع بیان او بعض مسائل سیاست. مخکې تهذیب الاخلاق او تدبیر المنزل ذکر او د سیاست بعض مسلې ذکر کی. او یسور اخذ الملک ملک حکومت به څنګه قبضه کوي او څنګه به اخلي دا غي اصول ذکر کی. ماخذ د خلاصه 190 نمبر آیت دی. 190 نمبر تپوس معاذ ابن جبل له کړو. صاحب بن غن رضی الله عنه د دوه صحابو کړو. د میاشتې تپوس یو کې د میاشتې کې څه حکمت دی چې کله غټه شي او کله وړه شي. الله دا آیت راولېږه چې حکمت پکې دار دا د احکامو د لپاره اوقات دي. تاسو د احکامو وخت پیژنئ. ویسالونک دې کې تبتازانی سے یو خبره لیکلې خپل نه دی لیکلې
وایي دې تپوس د علت وکړو چې دې کې څه علت دی چې دا میاشت غټه وړه شي. الله حکمت ذکر مختصر متول کې بل راشي. دې ته پکې اشاره ده چې د علت تپوس مه کوئ، د حکمت وکړئ. په علت تاسو څه پوهېږئ؟ دا تبداداني څه ښکلې خبره نه کړې. ته پې پوهېږې او صحابه پې نه پوهېدل، نو دا خبره بې ادبه خبره ده. دې دوه تپوسونه کړي. دې تپوس کړو د حکمت په باره کې چې له دې حکمت سره کله غټه شي او کله وړه شي. الله جواب راولېږه چې حکمت یې دار یو عامه دنیوي نفع ده او یو اخروي نفع ده. هي مواقیت للناس، دا د خلکو دپاره وختونه دي. پیسې به په رمضان کې درکم، شوال کې به درکم. دارنګې د زنانو د عدت احکام هم په دې موقوفه دي. عدت په د اسلامي میاشتو تېرې جنوري او فروری نه ښه هغې چا ته پته نه لګي چې د میاشتې څومره ده. اوس ګران دی، پېژندل یې ګران دي. او د اسلامي میاشتې ټول هم پېژني خلک. نو عدت چې تېروي په د اسلامي میاشتو څه به یې تېروي. د اسلام احکام په دې موقوفه دي. والحج قل هي مواقیت للحج، دا د حج اوقات دي. په دې سره حج موسم پېژندی شي. د حج تعلق د جنوري او فروری سره نشته دی. ذوالحجې سره تعلق دی. شوال، ذوالقعده، ذوالحجه دا د حج میاشتې دي. د اسلام احکام په د اسلامي میاشتو موقوفه دي. د دې وجه نه تفسیرونو لیکلي دي چې دا قمري حساب دا فرض کفایي دی. سره که بعضې کسانو کو دا حساب نو ټولو غاړه به خلاصوي. که ټولې دنیا پرې خو ټول به ګناهګار. اوس به ټول ګناهګاران یو. مولیان هم پې عمل نه کوي. دغه جنوري او فروری یاده کړي. هلکه تاسو خو دا خپل نظام د مدرسو نظام په چا چلوئ؟ په اسلامي میاشتو چلوئ. دا حساب کتاب خو زه کوئ نو دې ټول امت غاړه وڅې شي، خلاصه به شي. نو اوس دغه حساب کتاب ده. که اسلامي مدرسې جلسه مقرره یو که څه جنوري او فروری، لکه جنوري فروری باندې څه کوي؟ شوال یاده او ذوالقعده د مسلمانانو نه تپوس کوي. د اسلامي میں کال اوله میاشت کومه ده دوی ته پته نه لګي. اسلامي کال اخیری میاشت کومه ده دوی ته پته نه لګي. دا حساب چې کوم دی دا تاریخ د اسلام شروع شوی د هجرت د مدینې نه. څه د هجرت د مدینې نه شروع شوی، که د نبی علیه اسلام د وفات نه شروع شوی. دا یو لویه حادثه وه. خلکو د بلوغ هم مخکې کېدلی، د وفات نه دی شروع شوی. ولادت کې تاریخونه مختلف دي، نو علماو پکې اختلاف دی. نو دا حساب تاریخ علماو شروع کړی دی د هجرت نه. د هجرت نه را پدې خو حساب کتاب شروع دی. دې کې یو مسله لیکلې تفسیر قرطبي. استدل مالک و ابو حنیفه رحمه الله واصحابهما فی ان الاحرام بالحج یصح بغیر اشهر الحج بهذه الايه. په دې آیت باندې دلیل نیولې چې دا شوال نه مخکې هم سړی د احرام حج تړلی شي. دا امام مالک صاحب امام صاحب دلیل نیولې. لأن الله جعل الاهلة كلها ظرفا، الله دا ټولې میاشتې ظرف د حج وګرځوو. خلافا للشافعي رحمه الله. امام شافعي صاحب مخکې حرام نه صحیح کېږي. که مخکې حرام وتړه ښه کار یې ونه خو حج یې صحیح کېږي. ځه د امام صاحب د امام مالک صاحب دا مذهب دی که رمضان کې د حج نه تړو په احرام کې ګرځېده او حج یې پې وکړو نو حج کېږي. نور امام شافعي صاحب وایي نه کېږي. امام صاحب امام مالک صاحب په دې دلیل نیولی. قل هي مواقیت هي د میاشتو ته راجع دی. زمین مواقیت قل هي مواقیت للحج دا دیني نه پس مخکې دنیوي نه پس او دا دیني نه پس. دا ټولې میاشتې هي دا ټولې میاشتې مواقیت للحج دا د حج وخت دی. الله ټولو میاشتو د حج وخت وي. نو مخکې چا احرام وتړم تړلی شي او مکروه کار یې دا اووم نمبر حکم شو چې قمري حساب کتاب دا فرض کفایي. اتم نمبر فروع البر کې اصلاح د بعضې رسوماتو کېږي. ولیس البر بان تاتوا البیوت، نه ده نیکي چې تاسو کورونو ته راتله کوئ من ظهورها د شاله طرف نه. دی چې به حج وکړو نو کور به یې د شاله طرف وسورې کړ. په دې دروازه د ګناهګار وتلی یم اوس پاک شوم، په دې دروازه نن نه وځم. الله فرمایي دا نیکي نه ده چې کور ته د شاله طرفه راځي. لکن البر من اتقا دی کې هغه درې څلور ترکیبه وکړي. لکن ذل بر یا نیکي خو من اتقا نه دی که، لکن ذل بر
من اتقى لكن البر بر من اتقى لكن البار ایا دا حمل مبالغه واخلی ولكن البر من اتقى نیکی د هغه چاله چې پرهیزګاری اختیار کړه. دا تم نمبر اصلاح د یو رسم وشوله. واتوا البیوت وراتله کوي کورونو من ابوابها د خپلو دروازو طرف نه. یو دا معنا ده چې کور دروازې د رسم غلط مکو. یو معنا بې ځایي وغیره کړي. باشر الامور من وجوه هر کار ته په خپلې طریقې راتله کوه. هر کار په خپلې طریقې کوه. واتقوا الله او د الله نه ویریږئ لعلکم تفلحون شاید چې تاسو کامیاب شئ. دغې ته یو نقطه ویم مخکې داسې آیات راغلی هلته لیس البر باندې زور و لیس البر ان تولوا وجوهکم قبل المشرق والمغرب او دلته د بیر باندې پیښ دغې څه نقطه ده هغه لیس البر نو هلته نورسته با راغلی و لیس البر بأن تولوا وجوهکم لیس البر ان تولوا هلته پکې با نه وه او دلته پکې با شته. هلته دا بر اسم د ان لیسم کېدلی شو او خبر هم کېدلی شو. دا بر اسم د لیسه ان تولوا خبر کا اسم د لیسه د چا نه ده مرفوعاتو نه وي خبرې ده نو لیس البر قیرت هم پکې راغلی اسم جایز دی او لیس البر زور هم ویلی شي. دا بر به خبر د لیسه شي ان تأتوا البیوت به اسم شي. هلته دواړه ترکیبه جایز. دلته په دې دویم جمله به دویم خبر باندې با داخل شوی به ان تأتوا البیوت جاری مجرور خبري صحیح جاری مجرور خبر واقع کیږي. نو دا خبر دی او دا بیر اسم دی. اسم د لیس سره مرفوعات نه دی لکه په پیښ راغلی. هلته سره با نه واخه هلته اسم هم کېده او خبر هم کېده دا بیر. نو چې خبر یې کې نو منصوب به وي لیس البر ان تأتوا البر خبر کې او ان تأتوا البیوت اسم کوي. دواړه ترکیب کې جایز. هلته رفع خیرت هم راغلی او د نصب هم راغلی. دلته سیر د رفع راغلی. لیس البر دا به اسم د لیس او به ان تأتوا البیوت دا به خبر شي ځکه دې باندې با داخله شي او جاری مجرور په ترکیب د قوم کې خبر واقع کیږي. نو دې دغه پکې نقطه شو لیس لكن البر وليس البر ندنی کی بیان تأتوا البیوت کې تاسو راتله کوي کورون من ظهورها د شاله طرفنا ولكن البر من اتقى نیکی د پرهیزګارو نیکی. واتوا البیوت راتله کوي کورون من ابوابها د خپلو دروازو طرفنا واتقوا الله او د الله نه ویریږئ لعلکم تفلحون شاید چې تاسو کامیاب شئ. دا نهم نمبر حکم ذکر کی. صحابه کرامو یو تردد ذکر کی په جهاد کې. اصل کې د حج مسئله ذکر کیږي. دا قتال پکې ضمناً غونډه راغی. ضمناً څنګه راغی صحابه او حج حکم ذکر سره نو دی عمره کوله. نو یو کال خو کافرانو منع کړ. دی وی کومه حرم ته زو عمره کو او په حرم کې را باندې حمله وکړي نو حرم کې هم جګړه نشي کوله ممانعت ته نو سبق دا تردد الله نه پکو. دویم ذهن ته دا تردد راته چې په موږ باندې حمله وکړي نو دا محرم میاشتې ضرور میاشتې کې په خوا جنگ حرام وو. درې پرله پسیری ذل قعده ذل حجه محرم او یو جودا میاشته چې رجب دی. نو عمرې له ذل قعده کې راتله. ذل قعده په محرم او میاشتو کې که محرم میاشت کې راسه حمله کې به بس کو دا دوه شوبې ذهن ته راتلی. اصل کې د حج احکام ذکر کېږي او د عمرې او جمنګ عمرې لزو په حرم کې را باندې حمله کې سبق او او محرم میاشت کې به سکو الله دا دوړه تردد ختم کړو. که حرم کې د باندې حمله وکړي تاسو مو څه جګړه کوي کنه هغه خیال نه ساتي نو بس تاسو مو څه جګړه کوي. که محرم میاشت کې څه جګړه وکړه تاسو مو څه کوي. دوړه تردد الله ختم کړو. دې کې آیت کې دو ربی بن انس دا قول کہ جہاد کے دا ولایت نازل شوی دی قاتلوا فی سبیل اللہ الذین یقاتلونکم. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فرمائی کہ دا آیت اول نازل شوی
اذن للذین یقاتلون بانهم ظلموا وان الله علی نصرهم لقدیر. ابوبکر صدیق ہدایت نازل شوی. اذن للسورہ حج آیت اذن للذین یقاتلون بانهم ظلموا وان الله علی نصرهم. مکې په زندګۍ کې صحابه کرام د جهاد نه منع کېدلی شو، مدینه کې ته اجازه میلاو شو. ربی بن انس سے وای دا ولایت دی، ابوبکر صدیق وای دا حج هغه ولایت دی. ابوبکر جساس سے پجس دا احکام القرآن کی تطبیق کړي، تطبیق ادا کړي چې یو دفاعي جهاد دی او یو مطلق جهاد دی عام کافرانو. نو دا آیت په دفاعي جهاد کې راغلی دی، یې در باندې حمله وکړي ولې. او سورہ حج آیات په مطلق جهاد کې راغلی، دا ما ول هغه مول. په دفاعي جهاد کې دا اول آیت ته دوړه خبرې ټیک دي، او په مطلق جهاد کې سورہ حج آیات اول آیت دا جساس سی ویل. وقاتلو جهاد کوي فی سبیل الله د الله فلا راکي. قرآن کې چې چرته جهاد راغلی فی سبیل الله سره راغلی، قتال راغلی فی سبیل الله سره راغلی. بخاری شریف روایت نقل کړي، نبی علیہ السلام نے صحابہ کرامو تپوس کو څوک څه نیت باندې جنگي کې څوک څه نیت باندې جهاد فی سبیل الله کم یو دی. نبی علیہ السلام من قاتل لتكون کلمۃ الله هي العلیا وهو فی سبیل الله. اعلان کلمۃ الله لپاره چا جهاد کو دا فی سبیل الله دی. وقاتلوا جهاد کوي فی سبیل الله الله فلا رک الذين ذهق کسان سيقاتلوكم استاس جګړه کوي، دا دی پای جهاد. ولا تعتدوا د حد نه تجاوز مکوئ او ځکه مکوئ ان الله بشک الله لا يحب المعتدين، نه خوښي تجاوز کوونکي. وقتلوهم قتل کوي کافران حيث ثقفتموهم چرتم چې به موندو. واخرجوهم دی رو باسي من حيث د هغه ځای نه اخرجوکم چې تاسو ایستلي وي. فكأنه اشاره من الله بالفتح الى مکه. دا گویا کہ الله وعده کړی د فتح د مکې چې مکې نه تاسو ایستلي تاسو به بیرته وباسئ. وقد انجز الله وعده عام 8 پاتم کال هجرت الله دا وعده څکړه دا پوره کړله. والفتنه اشد، فتنه ډیره سخته ده من القتل د قتل نه. سمان دی به اعتراض کو چې ګوره په حرم کې قتال وکړو، دا په اخر د رجب کې واقع بل راشي د جهاد کا واغه ده دی کنه اخر د جمادی ثانی د هغه رجب وو. نو ګوره مسلمانانو پر رجب کې جنگ وکړو. والفتنه تو شرک اشد ډېر سخت من القتل د قتل کافر نه. مسلمانانو خو غلطی سره کافر مړ کو، اگر نو کې دا جمادی ثانی دی، دا شرک دا غې نه سخت دی. ایانو له ترجمه او کوي بزای وغیرہ کړي. والفتنه معنا المحنه التي یفتن بها الانسان، هغه مهنت چې پاغه سه انسان ازمایل شي. کله اخراج من الوطن لکه د وطن نه راو باسي اصحاب دا ډېر سخت من القتل د وجلونا. یو انسان دې مړ کو دام سختی خو ردینه دا جلا وطنی ډېره سخت را. ولی لدوام تعبها، د وجه دوام نه تعب ده دی دغه نه هجرت نه. کله کې د پرې خودونو ټول عمر باندې کله پرې کوي نو دا وګد درد دی. وتعلم النفس بها په دې نفس درمن کیږي په خلاف د دې باندې چې مړې کې چې مړلې کو خو شهید دي کنه لسات تکلیف به پتیر بشي او چې د کلی نه دی راويست غریب باندې کمره نه بل څه کلی پکلیو غریب بچ کم دې سر وهاله بر وهاله ګرځي. نو دا وجلې دینه دا د کلی نه راويستل دا فتنه کې وګورځي دا ډېر سختي. یو دا معنا شو. وقیل شرکهم فی الحرم، چای دا معنا بیزاوی صاحب کړي حرم کې شرک والله دا قتل نه سخت مسلمان کافر من القتل فی الحرم خ دی پتا سو په حرم کې حمله وکړه تاسو به بیرته حمله وکړه مړم کړو دې نه دا شرک لوی جرم دی. خو دې باندې حمله کړي دی پای جګړه تاسو له جایز ده. یو معنا سو په تفسیر کړي فتنه المؤمن عن دینه
اشد من قتله. مسلمان نه د دین نه واړو، دا د مسلمان د وجل نه سخت دی. مسلمان دی گمراه کو بې دینه دی، نو چې مړ لږه خو لږ تکلیف دی، چې بې دینه دی که ټول عمر دی په پریشانۍ کې وغورځاو، دنیا آخرت ته تباہ. ولا تقاتلوهم، جګړه مه کوئ د کافرو سره عند المسجد الحرام، په نزد مسجد حرام باندې، حتی یقاتلوکم، حتی کې دې ستاسو سره جګړه وکړه فيه په حرم کې. فإن قاتلوکم، کو دې سره جګړه وکړه، فاقتلوهم به قتل کې. کذالک جزاء الکافرین، دارنګه جزا د کافرونو. فإن انتهوا عن الشرک، کدی له شرک نه منع شو، فإن انتهوا عن الشرک والقتال، نو فاعف عنهم، دی معاف کړي، توبه وسته معاف کړي. فإن انتهوا عن الشرک، جلالین جزا راستلی فلا تعتدوا، تجاوز مه کوئ. خدا جزا خپل نه کول داله چې غفور رحیم ور باندې قرینه ده، دا دلیل د جزا. کدی د شرک نه منع شو فاغفرهم، وی بقی واعف عنهم، ځکه فإن الله غفور رحیم، الله غفور او رحیم ذات دی، سره د قدرت نه الله بخي، ته عاجز ایتیم وبخا. پر شرک نه منع شو وی بخ. وقاتلوهم، جهاد او کې ردیس کافر استا، په سابق بیان القتال وفي اللاحق بیان حکمت القتال. مخکې کې جهاد ذکر او دې کې حکمت ذکر کیږي، غرض یې ذکر کیږي. غرض د جهاد دار کې د عمل د فساد نه پاک شي. دا به الله یو دعا یا ترش یو د دې دویمې سپارې په اخر کې ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الارض. کله د مسلمان په وجه کافر نه ده پکوله، نو ځمکه به فاسده شوې وي. فاسده سمانه کفر او شرک او معاصی به زیات شوي، او دا سبب د فساد دی. په ځمکه کې فساد راغلی وي. بل آیات تر مخې ته کوي د سورې حج آیات دی، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبیع وصلوات ومساجد یذکر فیها اسم الله کثیرا. کله په دې مسلمان کافر نه ده پکوله، لهدمت صوامع، ګرجې د نسوارا باندې نه شوی، وبیع عبادت خانه د نسوارا او ګرجې د راهبانو، وصلواتونه او ګرجې د يهودانو دا بورانه شوی. عبادت خانه وایي د موسی علی السلام چې کوم وخت شریعت چریدا هغه وخت کې بداغه عبادت خانه ورانه شوی. د عیسی علی السلام په دور کې بداغه عبادت خانه ورانه شوی او مساجد او جمعتونه ورانه شوی. کله د مسلمان سره کافر نه تپکوله، د عبادت خانه وټول یذکر فی اسم الله کثیرا، هغه کې د الله ذکر کیږي. مجه محلونه د ذکر وران شوی، نو ذکر به ختم شوی، نو جمعتونه وران شوی، عبادت به ختم شوی، نو کې ذکر ختم شي دنیا به ختميږي. سبا ختمي نو وسو صدایت وای ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الارض. کله په دې مسلمان سره کافر نه ده بکوله، دنیا به ورانه شوی، عبادت خانه به ورانه شوی، نو دنیا به ورانه شوی. دا د جهاد برکت ته دا عبادت خانه آبادی دي، او چې عبادت خانه آبادی دي د دنیا آباد ده. دې یتون عبادت اخستل پکار دي. موږ د عبادت خانه په خپل ورانو جمعات بن کو کرونا ده، بازار کې کرونا نشته او جمعات تر منډي وਹੀ. حرم شریف بن کو کرونا ده. دا د دنیا د ورانې دو سبب دی، د دنیا د سازې دو سبب نه دی. کې دا ذکر جاری او د عبادت خانه آبادی دنیا بسې آباد وي. نو دا مهنت او دا کوشش پکار الله نه یریدل پکار دي. ما خو تاسو ته ویل مونږ کمزوري خلک یو، نه د چا مقابله کولې شو نو وس کیږي. او کو زمونږ د کمزوري د کور نه څوک منه کی. یو معزز ملمه را روان یو د کور د مو وزده کی کرونا ده، نو که زمونږ نو وس نه کیږي، یو سپېړه خو ورکو دو یاره کبه څه کیږي. ګوره ته زما له کور نه سړی منه کړو، نو الله به د قهر سپېړه راکړي. د الله د کور نه څوک منه کول نه پکار، د الله د کور ته ټالۍ اچول نه پکار. دا عمرو والا او دا حجون والا حدیث کې راځي دا الله وفد دی سره، دا جرګه د الله ته ځي. نو کې دا الله ته ځي، د الله له در نه منه کول نه دي پکار. جمعات ته روان دي، الله ته روان دي، د الله له در نه منه کول څه نه دي، دا نه دي پکار. دا سبب د آبادېدو د دنیا دی چې جمعات آبادي دنیا بسې آبادي.
او چې جماعتونه وران شو دا دنیا به وران شي. نو د الله نه یریدل پکار دي او یره پکار ده. نو زورور نه یا لري او یا څه غلی. الله زورور بادشاہ دی، د هغه کورونه چیړل نه دي پکار، د هغه کورونه باندې مشق کول نه دي پکار. د نورو ځایونو کې کار څه کوي، کرونا کې کسه کې جماعتونه ماف کوي، جماعتونه مه چیړئ، یعنی سبب له تباهی دی. نو د جهاد غرض ذکر کی. جهاد غرض دفع د فساد ده. وقاتلوهم جهاد وکي د کافر حتی لا تکون، حتی چې پاتې نشي کانت امر فتنه، فتنه ختم شي. د کفر مثال له کینسر دی. کینسر چې په بدن ولګي خلک اپریشن کوي، که اپریشن یې نه کوي نو دا کینسر ټول بدن کې خوريږي. نو دا د دفع د فساد دپاره دی جهاد. د دې وجه نه چې چا نه فساد متصور نه، اسلام د هغې د قتال اجازه نه درکوي. بوډاګان دي، اسلام وایي نه به وژنې، بوډاګان نه فساد متصور نه دی. ښځې به نه وژنې، ماشومان به په جهاد کې نه وژنې، راهبان په غارونو کې ناست خپل عبادت کې هغې ته به څه نه وي، د هغې نه فساد متصور نه دی. ها که داسې باباګانې چې هغه جنګي مشورې ورکوي، داسې ښځې چې هغه د مسلمان خلاف جنګېږي، فوجڼې یا مشورې ورکوي، د هغې د قتال اجازه راغلې ده که فسادې نه دي. نو جهاد د دفع د فساد دپاره څه دپاره؟ دا د اجبار په دین دپاره هم نه دی. اسلامي ملکونو کې څومره ذمین اوسېږي، اسلام د هغې د اجازې د وجلو اجازه نه درکوي. نبی علیه السلام وایي چا چې ذمي قتل که زه به ورسره جګړه کوم، انا خصمه، زه به خصم. نو دا دماؤهم که دماینا و اموالهم که اموالنا. زموږ ملک اوسېږي، قانون د ملک یې منلی، د مسلمان په شان به د هغه وینه صحیح محفوظي، مال به صحیح، دا به محفوظي، مال به محفوظي. نو دا د دفع د فساد دپاره دی. قتال ورسره دا جهاد د دفع د فساد دپاره، دا فساد نه دی. وقاتلوهم جهاد ورسره وکړي حتی لا تکون، حتی چې پاتې نشي فتنه، فتنه معنا د کفر غلبه ختم شي. ویکون الدین، او شي دین لله، خاص د الله لپاره. فإن انتهوا عن الکفر، که د کفر نه دوی منع شو، فلا تعتدوا، دا جزا راخه، فلا تعتدوا، په تاسو په دې تجاوز مه کوئ. فلا تقاتلوهم، فلا عدوانه، دا دلیل د جزا دی. دا نفی په معنا د نهي سره. فلا تعتدوا الا علی الظالمین، فلا عدوانه. اعتراض کیږي په ظالم هم تجاوز نه کوي. چې ظالم د څه ظلم وکړي نو څومره ظلم یې کړی عقب سزا به ورکوي. او دلته الله یو فلا عدوانه، فلا جزاء للعدوان الا، جزا د عدوان ته عدوان ویلې مشاکلتن ښه په زیاتي باندې چې جزا ورکوي دا څه نه دی، ظلم او تجاوز نه دی، دې ته عدوان مشاکلتن ویلی شوی. الشهر الحرام دا له دویمې شبې جواب کېږي. تردد د صحابو د پکې چې موږ باندې حمله وکړي محرمه میاشت ته څه به ورڅه کوو. الشهر الحرام، محرمه میاشت ته بشهر الحرام، په عوض د محرمې میاشتې کې دی. څه معنا؟ القتال فی شهر الحرام بالقتال فی شهر الحرام، دا د هغې مقابله کې معنا دا چې هغې د څه جنګ کوي په محرمه میاشته کې، نو تاسو هم وله جواب ورکوئ، تاسو هم وله جواب ورکوئ. فمن اعتدى علیکم، چا چې په تاسو تجاوز وکړو، فاعتدوا، جواب د جزا نه تجاوز ورکوئ، علیه په دې تجاوز باندې جزا ورکوئ. جزا دا تجاوز نه دی، فاعتدوا ته مشاکلتن راغلی، فاعتدوا تجاوز وکړئ علیه په ده، ومثل الله هغه اعتدى علیکم چې په تاسو تجاوز کړی. څومره تجاوز یې کړی قومونو، دا خو تجاوز نه دی. جزا کې څومره ظلم یې څه کړی، دا دې ته تجاوز مشاکلتن ویلی شوی. واتقوا الله فی التجاوز والانتقام، دا قرآن سیاست دی. الله وایي زمانه ویریږئ، ګوره چا څه ظلم کړی قوم له سزا ورکړه، اول خو یې معاف کړه، که نه یې معاف کړې چې څومره ظلم یې څه کړی حقه سزا ورکړه، زیاتی مه کوه. وعلموا، پوه شئ ان الله مع المتقین، چې الله مایت خاصه د متقینو سره دی. لسم نمبر حکم، مخکې کې قتال بدنی و، فی السابق بیان الجهاد البدنی، و فی اللاحق ذکر الجهاد المالی، مالی جهاد ذکر کیږي. وانفقوا، خرڅ وکړئ، فی سبیل الله، د الله په لاره کې. ولا تلقوا بایدیکم، د دې دوه معناګانې. اکثر مفسرین وایي دا با زایده ده، دا تلقو په خپله متعدي دي.
ولا تلقوا ایدیکم، بیا ذکر د جزء مراد تی کل، ذکر د جزء مراد تی لا تلقوا انفسکم، ایدیکم نه مراد انفس تی او با زائد خپل ځانونه مغرزوي الی تهلکه هلاکت ته بے زائد. ولا تلقوا بایدیکم معنا بانفسکم، ذکر د جزء مراد تی کل خپل ځانونه هلاکت ته مغرزوي. دویمه معنا وکي با مزایده کوي، الکه تلقوا متعدی دی مفعول محذوف راو باسي. ولا تلقوا انفسکم بایدیکم، انفسکم مفعول او دا بل بالواسطه شوخه. ولا تلقوا انفسکم مغرض خپل ځانونه بایدیکم په خپل لاسونو الی تهلکه هلاکت ته، په خپل لاسان ما هلاکو. داسې کارو کې چې هغه سبب د هلاکت وي، داسې کارونه مه کوئ چې هغه سبب د هلاکت. الله عقل درکړی نو داسې کار به کې چې ځان هم بچ کړي، مسلمان هم بچ کړي، کلی هم بچ کړي، قوم هم بچ کړي. دا کوشش به کې په خپل لاس به داسې کار نه کوي چې ځان هلاک. ولا تلقوا بایدیکم الی التهلکه واحسنوا، نیکی کوئ. احسان دیتا وي په حدیث کې راغلی، په عبادت کې احسان دیتا وي، ان تعبد الله کانک تراه. او په معاملات کې احسان سره نبی علیہ السلام فرمایي تحب للناس ما تحب لنفسک وتکره للناس ما تکره لنفسک. احسان په معاملاتو کې دار مسری داسې وضاحت کړي چې خلکو ځان له څخه غاڼه هغه خلکو لم خغاڼه، ځان له کې رزق خوښ نه خلکو لم خو خوا. یا واحسنوا داسې عبارت د الله کوي کانکم ترونه، واحسنوا د ځان سره نیکی وکړي. ان الله یا د خلکو سره نیکی وکړي. ان الله يحب المحسنین، بېشک الله محبت کوي د نیکی کوونکو سره. دا چې کله قسطنطنیې ته مسلمانان لاړه، ابو ایوب انصاري هم پکې و، د رومیانو خلاف جهاد و، صفونه جوړ شوي. یو مسلمان غشی گزار که کافرو ته، انورو ته چغه کړه مه کوه مه کوه ته ځان هلاکت ته غورځې. ابو ایوب انصاري هم هدایت زمونږ باره کې نازل شوی دی. هدایت په مطلب مونږ ښه پوهیو، دله قرآن الټه مطلب ذکر کې. مونږ انصارو داسې کار وکړو چې فتحه وشوله، مونږ یاره اوس د خپل مال له توجه ورکول پکار دي. اوس هم کافرانو علاقه مکه فتحه شولو، اوس ځان له چې کوم دی د تجارت او د ذمېدارۍ ته لږه توجه ورکول پکار دي. الله دا آیت راولېږه چې داسې مه کوئ. تاسو تجارت شروع کړئ او ذمېداري شروع کړئ او جهاد پرېږدئ نو ځان به هلاک کوي. کافر به زورور شي، علاقې به درنه ونیسي، جماعتونه به وران کړي. نو ترک جهاد دا هلاکت دی. جهاد څه نه دی؟ هلاکت نه دی. ولا تلقوا بایدیکم، خپل ځانونه مه غورځوئ الی التهلکة هلاکت ته بترک الانفاق، چې د الله د دین دپاره پیسې نه لګوي. جهاد بالنفس په المال نه کوي نو دا ځان هلاکول دي. اما تاسو ته مخکې هم حج دی وروسته هم حج دی. مناسبت د وجې په منځ کې څه راغی؟ جهاد راغی. مسلمانانو یې که عمره کوو حرم کې راباندې څه وکړي؟ حمله وشي نو موږ به څه کوو؟ نو دوه شوبې وي، دواړه الله چې کوم دی دفع کړلې. د روژې مسله ذکر کېدله، د روژې مسله شروع وه، روژې پسې به د حج مسله یي، روژې پسې به ده نو بعد د حج مسله چې کوم دی شروع شوه، د حج حکم چې کوم دی شروع دی. د مناسبت د وجې دوه شوبې ده مسلمانانو چې کوم دی دفع شولې. په سابقه بیان حکم الصوم و په لاحق بیان حکم الحج، دا 11 نمبر حکم دی، د حج او د عمرې سے تعلق دی. واتم الحج پورا حج وکي، والعمره ته پورا عمره وکي، او لله د الله د رضا لپاره وکي. کل حج وکي. اتم دا معنا چې لاحظ السنن والآداب، د سنت او د آداب خیال پکې وساتئ. بلکې حج دی شروع کو نو خامخا به سر ته رسي. روزه او د نور عبادتونو خو امام صاحب وی لازمن نفل وي، او روزه کې چې حج کې امام شافعي صاحب هم دا وی چې حج او عمره دی شروع کړه سر ته به رسي. نو اتم الحج والعمره لله، چې حج او عمره دی شروع کړه بیا پاسې دوم سر ته ورسوه که مجبور شي سړی. پیغمبر علیه السلام او صحابه کرام راتلو
او په حدیبیه مقام کې منع شولو. نو چې منع چې نو بیا بس دی. فإن احصرتم که تاسو راګیر شولئ منع کړی شولئ فمستیسر هغه چې اساني من الهدي د هدیې نه هغه حرم ته ولېږ. ولا تحلقوا رؤوسکم مخ راوړئ خپل سرونه حتی یبلغ الهدي حتی چې هدي ورسي محله ځای د حلالې ته. دې کې اوس یو مسله ده، دو مسلې اختلافي دي. یو مسله دا امام شافعي رحمه الله دا وایي چې کوم ځای کې راګیر شوې هلته به هدي حلالې، هلته به څه کې هدي به حلالې او سر به چې کوم دی خرې. امام ابو حنیفه رحمه الله فرمایي چې هدي به ځای د حلالې ته رسي، هله به ځان حلالې. کوم ځای کې راګیر شولې پېښور کې راګیر شولې او احرام لې تړلی دی، نو ملګرو له اوس پیسې ورکه. اوس دا اسانه طریقه ده، ملګري له پیسې ورکه په 500 ریاله ګډ چې ته لاړې زما نه به مینا کې ګډ حلال کې د حرم په حدودو کې او ما ته به ټلیفون وکړي چې سر وخورم د هغې پورې په احرام کې. اوس خو اسانه خبره ده موبیلي، نو بس پخوا به لا په سړي اشتباه راتله، اوس خو اشتباه نه راځي. ما ته بیا اطلاع راکړه چې زه سر وخورم. که بارې هدیه حلاله کړه نو بله هدیه بلیږي. امام شافعي رحمه الله فرمایي چې کوم ځای کې راګیر شو هلته به هدیه حلالوي. نبی علیه السلام او صحابه کرام په حدیبیه کې راګیر شو، هغې په حدیبیه کې هدایا حلالې کړلې، سرونه یې وخورول. زمونږ احناف تحقیق کوي چې حدیبیه څه حصه د حرم نه ده او څه د زمین خیل نه ده. او چې لا چې کوم ځای کې جومات جوړ شوی هلته د حرم نشاني ورکړي دي، نو هغه ځای کې هدایا حلال کړې وي چې کوم ځای نه د حرم نه دي. په زمین خیل کې نه وي حلالې کړې، په زمین حرم کې. او د ابو داود شریف یو روایت نقل کړی د عبدالله بن عباس عنهما چې کومو کسانو د حرم نه بار هدایا حلالې کړې وي نو هغې ته را روان کله حکم شوی کې ځان څه نور هدایا ولېږئ. دا هم د امام صاحب دلیل دی. ابو داود باقاعده صریح روایت نقل کړی، هغې ته حکم شوی چې کال له ځان څه نور هدایا ولېږئ. دویمه خبره اختلافي دا ده، زمونږ د امام ابو حنیفه صاحب دا مسلک دی چې احصار په دشمن سم راځي او احصار په دې سم راځي زنانه د احرام تړلی دی او خاوند یې مړ شو، په عدت کې خو هغه نشي تللی حج، دا محصره شوله. یو سړی دی حج له دی او پیسې دی چا پټې کړي، دا هم نشي تللی، دا محصر شروع. نو که په دشمن سره یو که په بلې خپې ماته شو، هغه اکسیډنټ یې وکړو نو دی حج له نشي تللی، احرام یې تړلی دی او په موټر کې ناست دی اکسیډنټ یې وکړو، دی محصر شروع. نو چې محصر شو نو دی به پیسې ولیږي چې زما نه هدیه حلاله کړه، دلته به ځان حلال کړي. نور امامان یې داسې نشي کولی. احصار چې کوم دی دا په دشمن کې حصر استعمالیږي اکثر. دلته الله احصار ذکر کړی، دا احصار لفظ عام دی، اعتبار عموم د لفظ لري، خصوص د مورد لره نه دی. بل کله کله داسې کېږي چړي لاس او خفه ماته شي، 2 کاله نشتلی 3 کاله نشتلی، ته په احرام کې نو څه به کوې؟ ګران کار دی که دا له دشمن حصر لږ آسان دی، داسې موده یې ختم شي. او په بلې طریقې سره محصر شولو، لاس او خفې ماته شو، اکثر 2-3 کاله لاس او خفې نه ټیکېږي، نو دی به 2-3 کاله په احرام کې ګرځي. امام شافعي صاحب احمد بن حنبل رحمهم الله بیا اسانه کړي او استثناء دی پکې وکړي. یو حدیث کې راغلی دی استثناء به وکړي چې کوم ځای کې زه ایثار شوم هلته به ځان حلالوم. امام مالک صاحب له استثناء هم قایل نه دی، په مذهب کې ډېره ګرانه ده. دا دوه مسلې اختلافي شي، که مرض باندې را ایثار شي، زمونږ دا مذهب دی ښه، مرض د وجې راګیر شوي، د دشمن د وجې پاره وجه چې راګیر شولې، حد یې ولېږه او ځان څه که دلته حلال کا چې حد یې ورسېده او حلاله شوه. حتی یبلغ الهدی محله، حتی چې حد یې ځای د حلالۍ ته ورسي. بل آیت کې الله فرمایي ثم محلها الی البیت العتیق، ځای د حلالۍ د پخواني کور سره دی. هدیم بالغ الکعبة، الله حد یې به کعبې ته رسي، حرم ته به رسي. فمن کان منکم مریض،
دا کعب بن عجرة په باره کې نازل شوی دی په حدیبیې په عمرې د حدیبیه کې اور بلا او پر سر سپګې بېدلې نبی علیه السلام یې دا سپګې تکلیف نه درکوي ولې نه راکوي د دې خو دا خیال و چې موږ به عمره کوو د ځان حلالولو اراده نه وه په سر یې سپګې وي دا تکلیف نه وي ولې نه راکوي وایي سر وخوراوه که نه سر یې پرې وخوراو دا پیدې د هغه په باره کې راله ولا تحلقوا رؤوسکم فمن کان منکم مریض څوک چې په تاسو کې ناروغ او به اذن یا په د تکلیف میراثي د سر د وجې په سر یې درد سر خرولو ته ضرورت دی نو د عبارت کې حذف دی فحلقه سر یې وخوراو څه په تفاسیر په حلقه څه حذف دی ففیدیة فعلیه فیدیة په د فدیه لازمه را من صیام کې 3 ورځې روزې دي حدیث کې دا وضاحت راغلی بخاری شریف دا حدیث بیا ذکر کړی او صدقتین یا صدقه دا 3 وږي به ورکوي شپېتو مسکینانو لره او نسک یا ذبح د ګډ نسک ادنا یې ګډ دی سی ورته آساني فاذا امنتم بعد الاحسان کله کې تاسو امن کې شوي د احسان نه وروسته او امنتم ابتداء یا په اول کې پامن کې شولې نو فمن تمتع چا چې نه په حاصل کړه بالعمره په عمرې الى الحج تر وخت د حج پورې په دې وخت کې عمره وکړه فمستيسر فعليه مستيسر پد لازم ده هغه چې آسان من الهدي د هدینه فمن لم یجد چا چې هدي بین مندلا یو څه پیسې نشته فعليه صيام 3 ایام پد روزې د ورځې د په حج په وخت د حج کې وسباتین او د ورځې روزې اذا رجعتم کله کې د افعال د حج نه فارغ امام شافعي سے به معنا کوي چې وا اذا فرجعتم الى الوطن کلی ترالی همغه حنا په معنا کوي اذا فرغتم من الافعال کلی تراغله کنه د حج نه واپس شولې مالته منی ولې تلک عشرة کامله دا لس روجي دي کامله فی وقوعها بدلا دل هدی دا کامل دي په بدلیت د هدیه کې یا کامله فی الثواب مدارک لیکلي په ثواب کې کاملی دا اجمال به التفسیر شاید د چا خیال ته دا راشي چې دا و معنا د اوسي 3 ونیسه یا 4 ونیسه الله دا جمله ذکر کړه چې دا ټولي ونیسي 3 او لس روجي دي کله کله عادت د قلت او کثرت د فر راځي ان تستغفر لهم 70 مره فلا يخ 70 کې تحديد څه نه ده مراد کسل د ولا بکنه غواړم الله کافر نه وکي دا سببتون به د قلت لپاره نو عادت به نه څه نه مراد نه الله وهم د پک جنا دا پورا لس روجي دا بني سدري او لس روجي شولې 3 روجي حرام به حج او تړي خدالچ شپږم او ماتم ونیسي دا غوړه صورت ته شپږم او ماتم پناهم او رزبه وقوف د عرفات ډېر ګران کار دی نو کو پاغه روزه نشي د حج په احکامو کې به فرق راشي نبی اسلام د عرفه په ورځ په عرفات کې روزه نه دی نیولې ناسه نه کې تکلیف درته پیښ نه چې په حج کې د فرق را نشي نو شپږم او ماتم ونیس دا په حج کې شولې او چې د حج نه فارغ شې درې نوري ونیس دا د هدیه قائم مقام دې کې یو خبره دا یاد کړئ د حج اول 3 قسم دي څو قسم دي یو حج افراد دی دا هم ډېر ګران حج دی د دې ځای نه د حج نیتو کې د میقات نه چې د حج نیتو کې په احرام کې بغیر شي چې څو پورې د حج نه کړه ځان نشه حلالولې دې د حج افراد د حج احکام به وکړو طواف قدوم به وکړو بیا به احرام کې ګرځي او بیا به اختر پورز د حج احکام وکړي یو دویم حج قران دی دا ډېر ګران دی حج قران کې رضوړو نیت یو حج تمتع ته مخ کې حج تمتع په ټولو کې آسان دی اول د عمرې نیت وکړي چې عمره وکړي به ځان حلال کې ځان حلال کې به پجامو کې ګرځنو پاتم اور چې حج لذي به احرام وتړه مینا ته کې احرام وتړه دا آسان دی خدا متمتع 2 قسمه یو سائق الهدی دی یو غیر سائق یو ځان سه هدی بوړي ناغه بزان نه حلالي ځان سه هدی بوړي ځان منه حلالي چې هدی وسنه ځان حلالولې شي حج قران هم ګران دی هغه دوړو نیتو کې هم د حج نیتو کې او هم د عمرې نیتو کې
نه به ځان نه حلالوي، عمره به وکړي او په احرام کې به ګرځي، بیا به ورپسې حج وکړي. دا هم ګران حج دی. امام ابو حنیفه رحمه الله وایي چې حج قران غوره دی. د نبی اسلام حج کې اختلاف د روایتو راغلی چې کم حج یې کړی، خو راجح دا ده چې حج قران یې کړی. نبی علیه السلام څه کړی دی؟ جبریل علیه السلام ولا راغی په وادي عقیق کې چې دا وادي مبارکه قل حجة فی عمرة، داسې نه تو تړه حج کوم او عمره وسره کوم. دا د الله په حکم څه کړی. احمد بن حنبل صاحب وایي چې تمتع غوره ده. نبی علیہ السلام ټیک د حج قران کړی دی خو بیا ارمان کړی دی. نبی علیہ السلام صحابه ته وی یو څلورم حج د امام احمد سے پنځ دی چې پسخه د حج عمره ته وکړي. د جاهلیت او رسم یې ختمه وو. ایبا د حج په وخت کې عمره ته ابجر الفجور یو ګناه به وته ویل. نو نبی علیہ السلام چې چا د حج نیت کړي حج مات کوي، عمره وکړي او حج پسخه کوي. نو صحابه کرام یې دا خو څلورم ورځ باندې موږ مکې ته را رسېدلي او پاتم ورځ به مینا ته ځو، نو ګزان حلال کو نو صحبت او جما هم پکې راشي. نو دا د حاجی د شان څه نه دي، مناسب نه دي. نبی علیہ السلام وایي زمخ کې پویدا پاګه چورسته پویګم نو ما بس قول هدی نه وکړي. نبی اسلام ارمان کړو. موږ نبی اسلام د صحابه له تسلی د پاره داسې ویلي. نبی علیہ السلام د الله په حکم سره حج قران کړی. سره الله ته نبی اسلام را لېږل او حکم ورته کړو چې قل حجة فی عمرة، دا د الله په حکم سره کړی. نه حج قران غوړه. کدا خبرم یاد کړه اوس راشي. تمتع لغوی معنا او کیسه معنا یو کوي. فمن تمتع چا چې نه په حاصل کړه بل عمره فافعلوا د عمره سره ال الحج تر وخت د حج پورې، دا به حج قران لم ورشي او حج تمتع لم ورشي. اصطلاحي معنا یې مکوي. لغوی معنا چا چې نه په حاصل کړه په عمره فافعلوا سره، دا په حج قران کې یو په حج تمتع کې می په دوړو باندې دم دی. ښه په حج قارین باندې هم دم دی او په حاجی متمتع باندې هم سره دم دی. په حاجی مفرد دم نشته ری چې حاجی افراد نه دی کړی قدم علی خو لا خدا خو کو نه علی لازم پی نه دی. یادم کړه خبر یو بل مسله کې یاد کړئ. د خلکو دا خېلی کې دی مینا کې مونږ رالو دا قربانی کو، دا قربانی نه ده. ښه دا وزیا نه ده. وزیا ته مونږ قربانی وایو که دا وزیا نه ده. دا دمی شکر دی. سره دمی شکر دی. دا سړی شکریا ادا کوي د متمتع او د مخیران ورته وایي چې الله شکر دی په یو غشي مې دوه ښکاره ویشته. هم مې حج وکړه هم مې څه وکړه عمره وکړه. حج کې حج قران کې هم دواړه او حج تمتع کې هم صحیح دواړه یې. دا د مې شکر دی. نو که سړی مسافري مثال په طور مکه کې دومره ورځې کې د 15 نه کمې بیا مدینې ته ځي د حج نه وروسته یا مخکې تللی، نو مسافر باندې قرباني زموږ مذهب کې لازمه نه ده. نو بس دقه یو دم دی حلال کړي. یا فقیری پیسې وسنئ فقیر باندې موزیه لازمه نه ده. او کو غنی او مقیمی سي نو به قرباني وزیه بل لازمه ده. یا دې به کلی ته ټلیفون وکي زمانه وزیه وکي یا دلته دوه غړانه لال کی سو برالی یو بدم شکر شي د متمتو یو بد دم د وزیه شي. دا وزیه نه ده. دا یو مسله سره یاد کړئ. چا چې نه په حاصل کړه په عمره سره تر حج پورې فعليه مستای سره په دغه لازم دي کې آسان وي. دا دم تمتع دی. ښه فمن لم یجد چا چې لم یجد الهدی دم تمتع مندل نه یا مندل خو پیسې وسه نشته پس یا ثلاثه ایام په دا لازم دی روزي ر ډیر ورځو په الحج په وخت د حج کې وسبت فعليه صيام سبت د ورځو روزي په لازم. اذا رجعتم کله کې تاسو د حج نه فارغ شولې تلک عشرة کامله. ذالکم تو معناګانی دي. ذالک دا تمتع لمن ده هغه چا لپاره د لم یکن اهلو چې نه اهل ده اوسیدون کې د حرم. دا تمتع د افاقیانو د لپاره د سره لپاره مواقع ته چې لم دیو دا غرانګي چې کم دی ذل حلیفه ده دغه خرن دی 15 غټ مواقع دي ردیونه کې څوک باري ابا تمتع کوي. دا زموږ احناف دا ترجمه کوي چې د میقات نه دن نه ابا حج افراد کوي. دا به کې یادوي. ښه هلته مولوي صاحب تلو د جدې نه په حج قران کړو. جدې نه په افتا کورس یې کړی نو بچا ته سوی جدې نه به حج افراد کې هغه پیسې کړو حج قران کړو. تحفۃ المعیه وضاحت کړی دی دیوبند کې یو محدث ته
ترمذی شرح هم لیکلی ډېر ښکلی عالم معلومي. هغه عام مفتیان دا پته ورکوي چې جدې نه به میقات نه دن نه ده، خو دو میقاتو په منځ کې چې کرښه راکاږي نو جدت یې بار پاتې کېږي. بیا جدت د میقات نه بار ده، خو زه پې فتوا نه ورکوم. نو که ته پې فتوا نه ورکوې نو ستا په تحقیق به موږ څه او نور عام مفتیان فتوا دا ورکوي نو زه داسې فتوا نشم ورکولی. نو چې فتوا نشي ورکولی موږ ته څه وایي، مطلب باندې پوه شي که نو جدې نه خلک څه کوي، حج افراد کوي. پې ابتدا کورس کړی و، حج قران یې پې کړی و. امام شافعي صاحب وایي ذالکه دا وجوب د حج څه هغه معنا څه کوي، دا وجوب د حج او چې د حج وسې نه کېږي روجې به نیسي، دا د هغه چا لپاره حکم دی چې د حرم باشنده نه وي. هغوی د میقات نه دن نه یم حج قران او تمتع کولی شي، خو په هغه حج او روجې بیا څه نه دي، لازم نه دي. او زمونږ احناف یې ترجمه کوي ذالکه دا تمتع بالعمره دا هغه چا حکم دی چې اهل اوسېدونکي د حرم نه وي. نو که د مواقیتو نه دن نه دا به څه نه کوي، حج تمتع قران نه کوي، افراد به کوي. چې مواقیتو نه بارو اب حج تمتع څه کوي، حج تمتع دغه به کوي، قران به کوي. افراد هم کولی شي، حج افراد او تمتع قران دا ټول کولی شي. واتقوا الله دې مردان کې مونږ تللی وو حج یو کال لاړو، یو کس کورس ورکاو ډاکټر صاحب، هغه نه یو کس تپوس وکړه د حج افراد څه پاره کوي، دا به چېرته ده چا دپاره یي مونږ دپاره حج افراد نشته دی. ما نو مسجد نه درځي نو کورس څه له ورکوې، ستا د کورس چا وي، مولیانو ته پرېږده مولیان پوه شه او کورس یې پوه شه، بس لګوي نو بس دا د مولیانو کار دی، امیانو اوس قبضه کړی ښه لګوي بس ټول مفتیان دي چاته څه چې کوم دی وي بس څوک څه وایي او څوک څه وایي لګوي. وعلمو په دې ځان پوه کړئ ان الله شدید العقاب چې بېشک الله سخت عذاب والا دی. نو مدارک لیکلي چې وعند الشافعي ذلک اشارة الی وجوب الهدی او الصيام، دا هدی به واجب ده یا روزه دار. امام شافعي صاحب ترجمه شوافی داسې ترجمه کوي او حناف دا ترجمه کوي ذلک دا تمتع بسابق بیان الحج وفيه بیان میقات الحج. مخکې کې د حج ذکر شو، اوس میقات د حج ذکر کی. د حج لپاره دوه قسم مواقیت دي، یو مواقیت زمانی دي یو مکانی دي. مواقیت زمانی دغه میاشتې دي، شوال ذی القعده او لس ورځې ذی الحج دي، دا مواقیت زمانی. مواقیت مکانی د حج یو د پاکانو دپاره دي، هغه غټ غټ مواقیت قرن منازل دی او یلملم دی او ذات عرق دی، دارنګې چې کوم دی ذوالحلیفه ده، ذوالحلیفه ده، دا غټ غټ مواقیت دي چې دا د پاکانو دپاره دي، چې د مواقیتو نه دن نه وي، د غټو پنځه مواقیتو نه دن نه وي. د هغه میقات زمین حل څه دی، د هغه میقات زمین حل دی، د دې غټو مواقیتو نه دن نه وي. نو چې د حج احرام تړیو د عمرې د حل د حرم د ځمکې د بار نه به څه تړي، احرام تړي. بغیر د احرام نه به چې حج لځي حرم نه به نه وراوړي، حرم ته چې وراوړي په احرام په حالت کې به وراوړي. او یو هغه خلک دی چې بس حرم کې اوسېږي مکه کې، نو یو حج دی یو عمره ده. د حج میقات هغه د حرم نه دی، به د مکې باشنده چې د حج لذي مینا ته ځي نو د حرم نه به نیتو تړي، او چې عمره کوي نو د حرم نه به وځي، زمین حل نه به احرام تړي. چې عمره کوي نو بار به وځي. اوس خلک اکثر مسجد عایشې ته ځي، دغه ځای نه بیا احرام تړلی و. نبی علیه السلام چې حج له راغی نو په لار کې بیا شیخ باندې خیز راغی، نو نورو خلکو عمره وکړله، د حج وخت راغی بیا شیخ جړلو یاره ما خلکو عمره وکړه ما یې لا هېڅ نه دي کړي. نبی علیه السلام یې د حج نیت وتړه، عمره دې پرېږدو. نو بیا د حج نیت یې وکړو چې حج نه راله، نو بیا خلکو یې به دواړه کاره کړي، زه به یو کار کړم، ما یوازې حج وکړو، خلکو حج او عمره. نبی علیه السلام د ورور سره سواره کړله عبدالرحمن صاحب سره رضی الله عنه، او یې لاړ شه تنعیم ته، د هغه ځای نه د په خور عمره وکړه. نو دغه ځای نه بي عایشې عمره کړي، په هغه ځای اوس جومات جوړ شوی، مسجد عایشه ورته وایي رضی الله عنها. دغه ځای نه هم کولی شي. هر طرف ته چې وتې د حرم د حدودو نه به وځې، د حرم که عرفات طرف ته ځې او که بل طرف ته ځې، خو د حرم د حدودو نه به وځې عمره به کې. دا د جمهورو رایې ده.
امام بخاری رحمه الله دا رایه ده چې د حج او عمرې دواړو نیت په د حرم نه کې، هغه دا رایه ده، هغه جدا رایه د مجتهد دی. دا مواقیت مکانی شلو، یو مواقیت زمانی شو. الحج وقت د حج مضاف پکې رو باسه کا وقت احرام الحج، وقت احرام د حج. اشهر میشتری معلومات معلومی میشتری، فمن فرضا چا چې لازم کو بزان پیهن په دې میشت کې الحج حج فلا رفث، دا نفي په معنا د نه سره، فلا ترفثوا فحش خبرې مکوئ په احرام د حج کې، ولا تفسقوا د فسق کار مکوئ، ولا تجادلوا او جګړې مکوئ په الحج په احرام د حج کې. دا چیزونه ګورم نه خو الله نه پی ذکر کړي، خان نه پی خبر دی د انشاء په ځای الله خبر ذکر کړي چې د مسلمان د شان سره دا مناسب دي. گویا کہ اللہ ته خبر ورکوي چې مسلمان دا کارونه نه کوي، نه په حج کې فحش خبرې کوي او نه فسق کوي او نه جګړې کوي. دا خو به نه کوئ، دا درې منهیات دي. کې بس بکې څه نیکي کولی شي نو اما تفعلوا من خیر، هغه چې تاسو وکړه د څه نیکۍ نه دا عامه ده. که منځونه دې کولی شو، که تلاوت دې کولی شو، که طوافونه دې کولی شو، یعلمه الله، هغې باندې الله پوهېږي. الله ته معلوم دی، الله به ثواب درکړي. وتزودوا او ځان څه توښه واخلئ. بخاري صاحب نقل کړي د یمن خلک هغې به بغیر د توښې نه راتلل. کان اهل الیمن یحجون ولا یتزودون ویقولون نحن المتوکلون فاذا قدموا مکه سالوا الناس فانزل الله تعالی. مکې ته به راغلو نو توښه به ځان سره نه وه راوړي، سوال به کوو. الله وایي ځان سره توښه واخلئ. فإن خیر الزاد، غوره توښه التقوا فرهیزګاري ده. څه معنی؟ مولانا اشرف علي صاحب وایي ځان سره توښه اخیستل واجب دي، ځکه دا موقوفون علیه د واجبو دی. موقوفون علیه د واجبو واجبي، توښه ځان سره واجبه شوله. څنګه؟ تقوا خو فرض او واجب ده. واتقون یا اولی الباب، زمانه اویریږي ادا عقل خاوندان، نو تقوا فرض او لازم ده. او دا توښه د تقوا موقوفون علیه ده. که توښه رسنۍ سوال وکړې ته متقي نه، سوال ناروا دی. که ته ناروا کې ته څنګه متقي شولې؟ نو متقي به سړی اله جوړېږي چې سوال نه کوي. سوال به سړی اله نه کوي چې ځان سره توښه اخیستي. نو توښه اخیستل ځان سره واجب دي. زمونږ د حاجیانو ځان سره بلا توښې اخیستي، بلا توښې خو هلته یو روپۍ نه لګوي. ښه سخي سړی به چې حج ته لاړ شي شوم شي قدرت کار پیسې په جیب کې کېږي او سبیل ته ولاړي. هلته سبیل هغې خیرات ته وایي، فی سبیل الله ته سبیل وایي. بس لینډ کې به ولاړي او بس هغه دا څیزونه را ګزاري، د 2 روپو شی به دی ورته لینډ کې ولاړي، ګنټه به ولاړي 2 ګنټې. بیا کې د حرم نه راوځي خرڅه ختم کړه. حرم نه چې راوځي نو هلته وټلي هغې سبیل ورکوي. که څوک سبیل ورکوي هغې له پیسې ورکوي. 100 کسو سبیل ورکه، د 200 کسانو ورکه، یا د 2 ریالو شي یا د 15 وي. نو دا خلک هسې په لینډ کې ولاړي، سبیل لا نه وي. او چې اوس چېرته څوک راشي او سبیل له ښکوي نو زه پکې اول نمبر راشم، نو داسې بدې ښکاري. بس هغه سبیل کې ولاړي، هلکه د الله کور ته راغلی او سبیل ته ولاړي. پیسې د ښې ډېرې راوړي. 1 روپۍ د الله په لاره کې په 1 لکه ده سره، دلته په 1 روپۍ 100 ثواب دی، په 200 هلته په 1 لکه ده. نو بزان یې ولګوه، په ملګرو یې ولګوه. د سبیل والو نه څه واخله؟ عبرت واخله چې دی نورو ته ورګزارې او ما بل ته لاس نیولی. الله کور ته سړی لاړ شي او بل ته لاس نیولی، دا ډېر بدې ښکاري، ډېر بدې ښکاري. نو د حاجیانو ته تربیت کې دا وایي که توښه نه وي ډوډۍ چې نه شي کولی بیا مزه، بلا پیسې به وسرئ، بلا شی وړي، په هغې به یې کډې مړې واخلي. د وړو له به سامان مامان واخلي او لګوي نه. نو دا نه وي په کار. دا نه کې توښه ځان ته واخله او جب کې کېده. تنګي یو ملګری او بوډا بابا یو کال ما 400 نه د عمرې داخله کړو. چې به کمرې ته راغی څه به ملاستم، نو نمبر یې ځان سره بلا شی لیکلی، وایي زه خان صاحب یم. نمبر به دغه میلاو که پلاني، ته څو خبرې کوې؟ زه خو پلانیږي صاحب یم که نه، دلته څه کوې؟ زه خو عمرې له راغلی یم، دې ځای کې بلډینګ دی. بس هغه به له ډوډۍ راخیستې وه. بیا ما ته وایي یاره زما خو 1 روپۍ ونه لګېده. نو ما ستا روپۍ به څه ولګي؟ ته ما له راکړه چې لګي که نه لګي. نو دا نه که ځان سره ویسل ته جب کې کېدی، د جبې ښودو کې خوند نه کوي، لګول یې خوند کوي.
اول د مکې او مدینې ته کتل پکار دي. دا کعبه شریفه چا جوړه کړي؟ ابراهیم علیه السلام. ابراهیم علیه السلام پرشتو له څخه حلال کړی و، پرشتو له چې میلمه به یې لیده بس تپوس به یې ورته نه کوه، څخه به یې حلاله و. نو لږ عبرت پکار دی چې دومره سخي شخصیت دا کعبه جوړه کړې او ته دومره شومله راغلی پیسې د رجوب کې غوټې وراچولې نه کېښې دي، دا ولګوه. او هغه ورته دعاګانې به یې کړي دي. او د نبی علیه السلام مولید دی، ښه د نبی علیه السلام مولید دی. نبی علیه السلام اجود الناس نسو فرمایي د ټولو انسانانو نه زیات سخي وسو. بخاري شریف یو واقعه نقل کړې ده، سړی په ژوند ځان له کفن تیاری. یو درته یم نه څخه بارکن نبی علیه السلام له یو زنانه څادر جوړ کو، ښایسته څادر یې له جوړ کو، خواري پرې وکړه، نبی اسلام له یې راوړ. نبی علیه السلام واغوسته. یو بل صحابي ورته یا رسول الله وسلم دا څادر ماله نه راکوئ. نبی علیه السلام کور ته ننوته او څادر یې وښکه ورې که. صحابه و ملامته چې دا نبی علیه السلام د څادر ته ضرورت هم و، د زنانه ښه په مینه جوړ کړی و، ښکلی پیغمبر و، ټولې دنیا نه زیات ښایسته پیغمبر علیه السلام و. نو ښایسته څادر د ښایسته څخه ښایسته ښکاري، ښه ښکلی او ښه ښکارېده. تا ته نبی علیه السلام معلوم دی چې هغه لا چېرته نه دی ویلی، حدیث کې راځي لا یې نه دی ویلی. نو تا ته را څادر ولې واخیسته؟ نو هغه وایي زه د کفن دپاره مې ترې واخیسته. دا څادر نبی علیه السلام واغوسته، برکتي شو، دا د کفن لګدم. نو بخاري ته مسله یې جوړه ایستلې ده چې ځان له سړی کفن جوړولی شي. قبر کې ځان له جوړې نو قبر ستا څه پته لګي؟ وما تدري نفس بأي أرض، چې ته کوم ځای کې مرې. قبر د بخشالي کې جوړ کړه، ته بل ځای کې مړ شي. او کفن خو سړی ځان سره ګرځولی شي که نه. مونځ کې یو استاد و، سودایي استاد به ورته په 2 څادر یې ګرځولي. چا به ورته په دې څه کې یخني مې کېږي، دا یو به غوندم یو به بالغ کړم، او که چېرته مړ شم دا به مې کفن شي. نه پوه شي که نه. زمونږ خو کفن په سر باندې پروت دي. دغه شاه کشمیري صاحب ترمذي په شرحه کې لیکلو پروشیزي کې دغه چې و دا ابوذر غفاري هو د ملنګي اختیار کړو. شام ته چې لاړ معاین هو د عثمان هو طرف نه گورنر و. هغه ورته وایي چې دغه آیات چې والذین یکنزون الذهب والفضة دا د یهودو باره کې دی. ده وایي نه زما او ستا باره کې هم دی. وزلانجه ورسره جوړه کړه. عثمان هو ته خبر ورکړه. عثمان هو مدینې ته راشه. د ده د ارایې وکې ضرورت نه سوا څه ساتل هم منه دي، هر څه به خیراتي ورکړي. نو مدینه کې به خلک رامات شو. چې به رامات شو نو عثمان هو سیاره پیدا شوله. وایي داسې را باندې خلک رامات شو لکه چې دی جوړ لیدلی دی. نو عثمان هو ورته وایي ته ربضه ته لاړ شه، میرې ته یې ولېږه. چې ربضه ته لاړ او بیا وفات کېده. نو شاه کشمیري صاحب ترمذي شرحه کې لیکلي حاشیه کې البقرې کې چې دی دغه شو دا بیمار شو. نو ښځه یې جاړي. وایي ولې جاړي؟ دا ټول خلک نه مري. وایي زه د مرګ نه جاړم، زه په دې جاړم چې ستا کفن نشته، که ته مړ شې زه به دې څه کې ښخوم، ته میره کې دیره یو زه به کفن څه کوم. وایي دا خو اسانه خبره ده، که زه وفات شم د لارې ته آواز وکړه څوک به راځي ما به کفن دفن کړي. بس وفات شو. چې وفات شو قافله روانه ده، بیبي آواز وکړه قافلې والو ما خاوند وفات شوی ده، زما سره د کفن دفن انتظام نشته. قافله راستانه شوه. په هغه کې عبدالله بن مسعود هم و. دې ته وایي ستا خاوند څوک دی؟ ابوذر غفاري هم دی. ښه پټکی په سر و، دا پټکي نه یې له کفن جوړ کړو او جنازې پرې وکړه، دفن یې کړو. دا پټکي کفنونه دي که نو سړی ځان له کفن ګرځوي، ځان سره ګرځولی شي. څه دروند خو نه دی، چېرته دی ځان سره بیګ کې کېدم او خبر خو سړی ځان سره نه شي ګرځولی. بخاري صاحب چې دغه مسله رایستلې په ژوند سړی ځان له کفن تیارولی. ښه نو وتزودوا ځان سره توښه واخلئ. فإن خیر الزاد غوره توښه تقوا فرهزګاري. واتقون او زمانه ویریږئ یا اولی الالباب ای د عقل خاوندانو. الله وایي توښه اخیستل څه کې چې تجارت هم په حج کې جایز دی. چې حج لځې نو د تجارت نیت منه کې. انما الاعمال بالنیات د ثواب نیت وکړې. ها ځان سره سامان والا مسواکونه واخله، دا قینچینې واخله، هلته بیا ډېرې ګرانې خرڅېږي. په دې نیت یې واخله چې دلته چا ته محتاج نه یم. منزل راځم د اودسونو په ځای کې به کېدم، یو 5 منټه به ورته کښېنم، په خلکو به خرڅ کړم، ځان له پکې خپله خرچه ګټم، چا ته محتاج نه یم. تجارت هم پکې سړی کولی. لیس علیکم جناح
پتا سو باندې ګناه نشته پی ان تبتغوا د انا او د ان څخه حرف جر حذف کولی شي بزاوی سفیر استلی پی په دې کې ان تبتغوا کې تاسو طلبوي فضلا روزي من ربکم فضلا معنا تجارت کوي فاذا افضتم کله کې تاسو واپس شئ من عرفات سراج المنیر لیکي چې دلته مفعول حذف فاذا افضتم انفسکم ځانونه واپس کړه دفعتم انفسکم من عرفات د عرفات فذكروا الله د الله ذکر وکي عند المشهر الحرام پنځ مزدلفه باندې عرفات نه واپس دا حاجین کی زینو دا درې ځای نه دي یو مینا ده یو مزدلفه ده یو عرفات ته د حرم نه مینا ته لاړ شي مینا کې شپه وکینو سال چې نور سړي کې وو عرفات ته روان شي گاړو کې وختي وړي کده شپې وړي عرفات ته لاړ شي چې ماقام خړه ولګ دا داسې پرتی دا ول مینا ده به مزدلفه ده به عرفات ته 15 کیلومتر کې مینا را ده حرم نه 5 کیلومتر کې مزدلفه ده 5 کیلومتر کې عرفات ته 15 کیلومتر جوړیږي او نه میله جوړیږي 3 میله کې مینا را درې کې مزدلفه را درې کې عرفات ته نو ول مینا ته لاړ شي مینا کې شپه وکي انور خيجن د عرفات تنور خاتون ورسته روان شي مزدلفه من کې فری دي ښه ډارک عرفات ته لاړ شي عرفات کې دوه منځونه یو ځای کې ماسپخین مازیګر جمع تقدیم وکي په جمع سي وکي تماخام د خړې پورل ته کې نور پوری وځي خړه اولګ د عرفات نه به مزدلفه ته راشي مزدلفه کې به شپه وکي او مزدلفه کې به سار مازن وروسته وقوف واجب دی عرفات کې وقوف فرض وکړه سار مونږ وکي او به ولاړ یو کعبه ته مخ یو دعاګانې کوي د نور خاتون لوکوټي مخ کې به شیطان لره روان شي مینا ته راشي به یو شیطان ولي اول ورځ اخیری شیطان ولي یو او په نور ورځ باندې درې ولي په اول ورځ زوال نه مخ کې ولي په نور ورځ زوال به تفصیلی مسری د راضی ون نو د الله ذکر پنځ د مزدلفه باندې وکي مزدلفه کې شپه وکي د الله ذکر وکي واذکروه د الله ذکر وکي کما هداکم لک چې څنګه درته هدایت کړي ما مصدریه ده که هدایت ایاکم معنا دا کې ځان ال شیخ مو جوړو تما خامون په مزدلفه کې وکا قضای کا تما جګر مون مخ کې وکا ماسپخین په عرفات کې او په مینا مزدلفه کې به د ماقام مون سو وکا ماسوتن وکا تا دا شیخ جوړ کړه عرفات کې د ماقام په مازه شروع نو کې څنګه درته الله هدایت کړي جمع بین الصلاتین وکا عرفات کې جمع تقدیم او مزدلفه کې سره جمع تاخیر ده فذكروا كما هداكم وان كنتم من قبله وانكم كنتم خذا ان مخففا المستقل ما تقيده ویل چې لام په خبر داخلي چې هغه ان مخففه وانكم كنتم من قبل بشک تاسو وي په خوا د هدایت الله لم ينزلين خامخا د نه خبرونه وي تاسو د گمراهانو بیلار نه وي الله درته هدایت وکړي ته خولا یو دې کې یو دوه خبرې درته کوم یو پکې د عرفات باندې میزاوی اعتراض کړي چې دا عرفات دا تانیث هم پکې دا عالمیت هم پکې لري څه دا غیر منصرف دی وحکمه الله کثرت ولا تنوین حکم دا غیر منصرف دار چې کثرت او تنوین په ناراضي د عرفات باندې دا تنوین ولې راغلی ناغه جواب کړي انما نوینا وکسره وفيه العالمیت و تانیث تنوین پر راغی کثرت پرال دیکھ عالمیت و تانیث ته لأن تنوین الجمع تنوین المقابله تنوین د جمع کم تنوین دی تنوین د مقابله دی او بغیر منصرف کم تنوین ناراضی تنوین صرف تنوین پنج قسم شد عیار من بگیر اول تمکن است و ثالث تنکیر دیگر مقابله است ترنم برادرم ان پنج قسم یاد کن کی شوی شاه بی نذیر یہ نذیر بادشاہ بند جوړ شو خدا پنځه تنوین دی یاد کړه نو بغیر منصرف تنوین تمکن معنی دی تنوین صرف او دا کم تنوین دی په مقابله د واو نون د جمع کې راغلی واو نون د جمع په مذکر سالمه کې راځي داغه مقابله کې دلته تنوین راغلی دا په غیر منصرف معنی نه دی چې کوم په معنی دی هغه په راغلی نه دی چې کوم په راغلی دی په معنی نه دی عرفات ولي وي آدم علیہ السلام او حوا بیبي په دلته میلاو شو یو بل یو پیجند یو وجدار بي ځوی لیکل آدم علیہ السلام په هندستان کې راکو شو حوا بیبي په جده باندې راکو دو جده ته جده وي جدنیا ته وي
هلته هوا بي هلته قبر هم شته دی خو چاته معلوم نه وي نو جدي هوا بي قبر هم جده کې دی. بیا په عرفات کې میلو شو یو بل یې وپېژند ځکه ورته عرفات وایي فتعارفه. دویمه وجه دا ده چې عرفات ته عرفات ځکه وایي چې ابراهیم علیه السلام ته بیان وشو وانما سمي الموقف عرفه لانه نعتت لابراهیم علیه السلام. د دې صفت ابراهیم علیه السلام ته بیان شو. فلما افسره عرفه چې ویلې د نو وی پیژنده چا دا خو عرفات ته ماته بیان شو ځکه ورته عرفه. او یو وجه بزاوید علی کلی لأن الناس يتعارفون خلق یو بل پکې پیژني په عرفات کې یتعارفون پی ځکه ورته عرفات ویلی شي. د دنیا خلق راشي یو بل پکې وپیژني. دا خو د عرفات نفي مسله شوه چې دا غیر منصرف دی نو دا تنوین په ولې راغلی. نو تاسو وایئ چې دا تنوین مقابله دی دا په غیر منصرف منع نه دی. ثم افیدوا من حیث افاد الناس دا بله مسله ذکر کی. بیا واپس شئ د هغه ځای نه چې عام خلک واپس کیږي. قریش به دغه ته نه تله عرفات ته نه تله دوی به وقوف په مزدلفه کې کو. موږ د بیت الله شریف اوسېدونکي یو باشندګان یو موږ د حرم نه بار نه وځو. وقوف به په کوم ځای کوو په مزدلفه باندې به کوو. مزدلفه حرم کې دننه د عرفات د حرم نه بار دی. الله وایي د هغه ځای نه واپس کېږئ چې عام خلک واپس کېږي. یو قیرت کې ناسی راغلی مظهري قیرت ناسی لیکلی دا هغه ځای نه واپس شي چې د کم ځای نه ناسی واپس شوی ناسی آدم علیه السلام. تاسو نه کم د عرفات نه واپس شوی د عرفات نه مزدلفې ته واپس کېږئ. واستغفر الله د الله نه بخښنه غواړئ وغواړئ بېشک الله غفور رحیم دی. دلته یو اعتراض بل کېږي دا هم د نحوې مسله ده. څومره تراخي په ذکر دپاره نو مخکې الله وایي مزدلفه کې ذکر کوئ او اوس وایي د عرفات نه واپس شئ. د عرفات نه واپس کېدل مخکې دي او مزدلفه کې ذکر وروسته دی. ما ته نقشه ویل اول مینا ته لاړ شي د مینا نه بیا چېرته لاړ شي دا مینا ده دا مزدلفه را ده عرفات دی. مینا ته راشي د مینا نه بیا عرفات ته لاړ شي د عرفات نه بیا مزدلفې ته راشي. نو مزدلفه مخکې دی که عرفات مخکې دی؟ عرفات مخکې دی. عرفات ته لاړه د عرفات نه چېرته واپس کېږي. او دلته الله وفرمایل چې په مزدلفه کې د الله ذکر وکړئ په مزدلفه کې او بیا د عرفات نه واپس شي. نو د عرفات نه خو مخکې واپس شي. د عرفې په ماښام د کوم ځای نه واپس شي د عرفات نه او د اختر په شپه په مزدلفه کې ذکر وکړي چې اختر په شپه په مزدلفه کې ذکر وکړو نو اوس عرفات ته لاړ شه واپس شه. خو د عرفات وخت ختم دی. د عرفات ټیم دی د عرفې ورځ او د اختر شپه. دا یو خبر هم یاده کوي چې دا ورځ د ما قبل څه حسابېږي د چا سره ورځ د ما قبل څه حسابېږي. لکه بېګاله ده اتوار شپه ده نو را روانه د اتوار ورځ ده شپه مخکې ورځ یې صحیح خو په حج کې الټه دي. په حج کې ورځ د ما بعد څه حسابېږي. نن د عرفې د وقوف ورځ ده که نن ونه درېدلې را روانه شپه کې به ودرېږي د اختر شپه اوس حسابېږي. سبا چې د شیطان ونه ویشتو را روانې شپې کې به ولي نه سبا شیطان به بلې شپې له ولي د بلې ورځ شیطان به بلې شپې له ولي شپې د چا څه حسابېږي د ما قبل څه. دا حج کې داسې چلی نو دا سمه دلته نه لګي. نو تاسو به وایئ چې دا سمه په بالا قسمونو دی. ښه دلته سمه را تراخي په ذکر دپاره دی. څه دپاره دی؟ تراخي په زمان دپاره نه دی. په زمانه کې د عرفات د مزدلفې نه مخکې دی. اول عرفات ته لاړ شي بیا مزدلفې ته راځي. الله وایي ردې نه وروسته یو بله واورئ. دا له تراخي په ذکر دپاره دی. ذکر کې وروسته شوې تراخي په زمان دپاره نه دی. دا دویمه مسله شو. فاذا قضیتم مناسککم قضیتم معنا ادیتم دا به در نورالانوار کې راشي. ادا په معنا د قضا سره راځي. قضا په معنا له چا سره راځي ده ادا سره. فاذا قضیتم معنا اذا ادیتم معنا ادا راخه. فاذا قضیت الصلاه فانتشروا جمعه مون ادا شي جمعه مون قضا نه ښه. کله چې ما دا کړه مناسک د حج فذكروا الله د الله ذکر وکړي که ذکرکم آباکم پشان د ذکر ستاسو خپلو پلارانو لره. جاهلیت کې به مینا کې 3 ورځې تېرولې اشعار به ویلو د خپلو پلارانو څه به کو
صفت به کوو. الله وایي څنګه د پلارانو ذکر کوئ داسې د الله ذکر وکړئ. او په معنا د بل سره بل اشد د ذکر، بلکې ډېر زیات ذکر د الله وکړئ، د پلارانو نه زیات ذکر د الله وکړئ. په سابق بیان او ذکر او فيه بیان اهل ذکر، مخکې کې ذکر دې کې د ذاکرینو ذکر دی چې ذاکرین دوه قسم دي. کافران به حج لراتلخه فمن الناس بعض خلقنا من هغه څوک دی یقولو چې وای ربنا ازمون رب آتنا فی دنیا مونږ ته دنیا کې راکې سیر دنیا غواړي. تعالی کافرانو دعا وما له نشتد لپاره فی الاخرت په آخرت من خلاق صحیح حساب. کافران چې حج کوي سیر دنیا غواړي. امینو بعض په دې کې من هغه څوک یقولو چې وای ربنا ازمون رب آتنا مونږ ته راکې فی دنیا په دنیا کې حسنتن معنا خاریتن الوهمنا و فهمنا داسې نیکی راک که زمونږ د وهم او د فهم نه بار ده. دا نکیره د ادریس کاندلوي صاحب نکیره چې کوم دی په تنکیر په دې دلالت کوي چې زمونږ د وهم نه بار ده. داسې غټه نیکی راک. او فی الاخرت حسنه په آخرت کې نیکی راکا. وقنا عذاب النار مونږ د عذاب د اور نه بچ کا. دیکھئے داسې یو دریم شکم جوړي په آخرت کې صرف نیکی راکا. خدا کسان ډېر لږ دي نو دې ذکر یې نه ده کړی. یعنې داسې کسان به کې صرف آخرت غواړي دنیا نه غواړي. آتنا فی دنیا حسنه په دنیا کې لویه نیکی راکا او په آخرت کې څومره ښکلی ترکیب دی. تفسیر کبیر وایي څومره ښکلی ترکیب دی. الله اول مناسک د حج ذکر کو، بیا د حج د مناسکو نه وروسته ورته ذکر وکړو چې ذکر حکم وکړو فاذکروا الله کذکرکم آباءکم اشد ذکرا. بیا د هغې نه وروسته الله وفرمایل چې دعاګانې کوئ. اول مناسک د حج وکړه، بیا ذکر وکړه، په ذکر پسې دعا کا. ایاک نعبد و ایاک نستعین. حج عبارت وکړه، د حج د عبارت نه وروسته دعا وکړه. ایاک نعبد و ایاک نستعین باندې به عمل لشي. روژه دې ونیوله، روژه ماتې په وخت کې څه وکړه؟ دعا وکړه. مونځ دې وکړو، مازه نه وروسته دعا وکړه. دا ایاک نعبد مستاق پشین یو معنا د علی کرم وخونه چې کوم دی دغه نقل کړي بیضاوی شریفو هغه دا معنا کړي آتنا فی دنیا من قولانی هدار چې موږ ته په دنیا کې راکا حسنتن نیکی معنا نیک بیبی راکا او فی الاخرت حسنه او په آخرت کې نیکی راک. مراد حوری دی. وقنا عذاب النار دا بدعمل خزه ده. الله دا بدعمل خزه موسی دی، دا دوزخ دی. او دا تخصیصات پکې نه پکار څه حسنه نکره د اری نیکی لورځي. دنیا کې صحت لمورځي، دنیا کې علم امراکا. راشه پولیس شرف تفسیر کې وضاحت کوي. بعض امام د سکول استاد کا د دنیا د حسنې دا مطلب ذکر کوي. دا معنا خپل ځکه نه ده چې دا سکول استادیم دنیا ده او په دنیا هم دنیا ده. دنیا بل دنیا ظرف شي، دنیا بل دنیا نو دا دین کې ترقی راکا. دین کې ترقی مظروف ته او دنیا یې سره ظرف ته. الله په دنیا کې موږ له په دین کې ترقی راک او په آخرت کې داغه ثواب به راکا، بدله را راک. خنا عذاب النار د عذاب د اور نم بچ کا. اولایکا کې دو ترجمه کبیر کړي یا اشاره د دویمه فرقه ته. دویمه فرقه دالچ الله دنیا آخرت مخېسته کا مسلمانان. اولایک لهم نصیب مما کسبوا دا هغه کسان دي چې دوی له لویه حصه مما کسبوا د دې د کسب د وجې والله سریع الحساب. یا اولایک اشاره فریقین ترا یا فریق ثانی ترا یا دوړو فرقو ترا. اولایک دا دوړه فرقې چې کافران دي چې هغه صرف دنیا غواړي، نیکان دي هغه دنیا آخرت دواړه مخېسته کا. د دوړو له حصه مما د هغه وجې نه کسبو چې کسب یې کړي. والله سریع الحساب الله ډېر زر حساب کوونکی دی. خدا دعا په قرآن کې رااله طواف کې او حدیث کې راغلی ده. رکن اسود او رکن یمنی په منځ کې نبی اسلام دا ویلي. او یو دریمه کلمه راغلی په طواف کې. سو راغلی حدیث کې دریمه کلمه. دا نور دعاګانې کې څوک یو کتابونو کې لیکلي چې دا د اول چکر دعا او دا دویم چکر دا محب العلماء دی. علماء خو کړي دي. حدیث کې دا دوه راغلي دي. ربنا آتنا فی الدنیا دا راغلی ده. او دریمه کلمه نور هر دعا کې ویلې شي. په طواف کې دعاګانې قبلي خو دعا به روغ وري رو دعاګانې دا خلک چغي وهي نو نور خلک ده
دعاګانو نه وباسي، په مزه مزه دعاګانې پکې کوئ او بس ګرځئ پکې. واذکروا الله فی ایام معدودات، د الله ذکر وکړئ په هغه ورځو شمېرلې شوو کې. ورځې شمېرلې شوي، ورځې د مینا دي. سړي مینا کې 3 ورځې تېروي، 11مه 12مه 13مه. جاهلیت کې د بعضې خلکو دا عقیده وه چې 3 مې د پاتې شو ګناه ده، د بعضې دا عقیده وه چې پاتې نه شو ګناه ده. الله وایي دواړو کې ګناه نشته. فمن تعجل فی یومین، چا کې تلوار وکړه په 2 ورځو کې، 11مه او 12مه په مینا کې تېره کړه، 13مه د څه نه شو پاتې نه شو، فلا اسم علیه، په د ګناه نشته. ومن تاخر، او څوک چې 13مه ته پاتې شو 3مه هم په د ګناه نشته. خو دا پاتې کېدل غوره دي. 3مه شپې ته پاتې کېدل دا غوره دي. لمن اتقى، ذلک لمن اتقى، دا فضیلت د متقینو دپاره دی. ماری پیدریس وایي ذلک دا فضیلت، ځکه چې کوم متقین نه وي د هغې له ثواب څه کار دی. متقینو دپاره دا فضیلتونه او ثوابونه. ذلک دا عدم الاسم، شبیر احمد عثماني صاحب دا ویل دا عدم ګناه دا ده د متقینو دپاره ده. واتقوا الله، او د الله نه ویرېږئ. وعلموا، دې باندې ځان پوه کړئ، انکم الیه تحشرون، چې تاسو به الله ته جمع کېږئ، الله ته به جمع کېږئ. د الله نه ویرېږئ. دا د قرآن سیاست دی. زما نه ویرېږئ، د آخرت نه ویرېږئ. چېرته آخرت لا مخې ته کوي، کله چېرته عظمت مخې ته کوي. په دې احکامو باندې په صحیح طریقې سره عمل وکړئ. ښه بس کو یو